بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ریډیو وطن ډېر خوږو درنو اورېدونکو د خپل کوربه سعید عادل له اړخه د مینې او خلوص نه ډک نیکې هیلې احترامات او سلامونه قبول او منظور کړئ. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ، د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. ګرانو قدرمنو اورېدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د هر اتوار په ورځ او د پیر په شپه باندې د پاوباندې اتو نه والې تر 9 بجو پورې موږ راځو او ستاسو په درانه خدمت کې یوه ښکلې شان یوه نوې کیسه راوړو. نو نن هم زموږ سره هغه کیسه شته. نن د داسې یو غیرتي غل کیسه ده او د دې نوم هم دی غیرتي غل. د غیرتي غل کیسه به زه نن ستاسو سره شریکوم او دغه غیرتي غل کیسه چې کوم ده، نو راځئ چې غوږ شو چې غیرتي غل څه چل کړی دی چې دته غیرتي غل ویلی شي. پخوا په زمانه کې یو باچا و او یوه یې ښځه وه او یو یې د 20 کالو یو عضوی و. ډېر د عدل او انصاف بادشاهي چلوله او خپل عوام هم د بادشاه نه ډېر زیات خوشحاله و. وخت تېرېدو یو ورځ باچا ډېر سخت ناجوړه شو. ډېر علاجونه یې وکړل خو بادشاه د یوې ورځې نه بلې ورځې ته کمزوری کېدو. اخر دا چې باچا وفات شو. باچا چې کله وفات شو، بادشاهي وزیر واغسته او د بادشاه زوی شهزاده ورته ډېر سوالونه منتونه وکړل، خو بادشاهي وی چې زما حق دی، خو هغه ورته وی چې وزیر بادشاهي نه ورکوله، چې په ډېرو منتونو او سوالونو کار ونه شو. اخر دا چې شهزاده خپل کور ته راغی، مور ته وایي چې مورې یو خوا مې پلار وفات شو، بل خوا رانه بادشاهي وزیر واغسته، د نن نه پس زه یو شهزاده نه بلکې زه یو غل یم. په غلو او ډاکو یې ګوتې پورې کړې. په بازار کې دوکانونه لوټ کول یې شروع کړل. د ماښام په وخت کې به دوکان د سامان نه ډک او د سحر به لوټ شوی، خالي به پروت و. په دې دوران کې ډېر دوکانونه لوټ شول. خلک ډېر تنګ شو، لاړل او باچا ته یې شکایت وکړو چې باچا صاحب موږ خو د غل نه ډېر تنګ رالو. د ماښام دوکان وي او د سحر لوټ شوی وي چې په ټول بازار کې د څوکیداران ځای په ځای مقرر کړی شي. باچا حکم وکړو چې ځای په ځای د څوکیداران مقرر کړی شي. خو دوکانونه په لوټ کېدو کې هېڅ کمی رانغی. څوکیدارانو باوجود چې کوم دی نو هم په دوکانونو لوټ کېدو کې څه کمی رانغی او دغه سلسله جاري وه. او د غل څه پته نه لګي، دوکانونه لوټ کېږي او د غل څه پته نه لګي. عوام ډېر تنګ شو او بیا یې بادشاه ته شکایت وکړو چې هغه دم بادشاه ته چې شکایت وکړو نو هغه دم هغه ټول وزیران راغونډ کړل او ورسره سلا مشوره وکړه. په مشوره کې ډېر غټ خیر وي. نو مشوره کې دا چلو شو چې غل هم ورسره ناست دی او ځکه چې اخر د بادشاه زوی په دربار کې خو به دی خامخا کېناستو. نو چې ناست دی نو هغه غل هم مشوره واورېده. نو مشوره یې اخیسته، د یو کس نه مشوره اخیسته. دا خبره پاس شوه چې سبا په بازار کې د ډېرې روپۍ ګزار کړو او څوکیداران به ورته چېرته پټ کېنو چې چا هم روپو ته لاس ټیټ کو، یعنې په روپو پسې ور ټیټ شو نو بس هغه به غل وي. په بله ورځ د سهار په ټول بازار کې روپۍ ګزار کړی شوې. ټول بازار د روپو نه ډک شو او څوکیداران ورته یو اړخ ته پټ ناست دي. د ویرې نه هېڅوک هم ورته روپۍ ته لاس نه ښکته کوي. بل خوا غل د خپل ځان سره مشوره وکړه چې د نر بچي ښه نرم بوټان پیدا کړي دي چې ښه نرم بوټان په خپو که او ورده پې. نو دې کې چې کوم دی نو د نر بچي ښه نرم بوټان په خپو کې واچول او لاندې ورپورې شریش ومږل، لاندې تلو پورې چې کوم دی نو شریش ورپورې ومږل او په بازار ورګډ شو. کله د یو سر نه تر بله سره پورې او کله د بل سر نه تر بله سره پورې ګرځي راګرځي چې کله به د بوټانو پورې روپۍ ونښتې کور ته به لاړو، هغه روپۍ به یې سنبال کړې او نور سریش به یې ورپورې ومږل بوټانو پورې او بیا به چې کوم دی نو بازار ته راغی. بازار خالی شو د روپو نه او د غل پته ونه لګېده. باچا هم ټول څوکیداران راغوښتل، تپوس یې ترېنه وکړو چې څو غلو ګرفتار کړو. هغوی ورته ویل چې باچا سلامت، موږ خو چې کوم دی نو روپو ته چا لاس ټیټ کړی نه دی او موږ خو ورته سترګې هم نه دي اړولې، خو چې روپۍ نشته او غل هم نشي، د غل هم څه پته نه لګي. باچا حق حیران پاتې شو چې دا څنګه غل دی چې روپۍ ختمې شوې او غل ګرفتار نه شو. په سبا د باچا بیا ټول وزیران راوغوښتل او بیا یې ورسره سلا مشوره وکړه. مشوره کې غل هم ورسره ناست دی. وزیرانو ته ورته ووایي چې باچا صاحب داسې کار به وکړو چې په یو اوښه به ډېرې روپۍ بار کړو او د کلي نه بهر به پټو ته وشړو. څوکیداران به ورته پټ چته کېنو چې څوک هم د اوښې پسې ورغې بس هغه سړی به غل وي.
باچا دا مشوره ډېره خوښه شوه چې سهار شروع اوښې باندې روپۍ بار کړي او د کلي نه بهر یې پټو ته وشړله. څوکیداران ورته پټ کېناستل. غل هم په کور کې د مور سره سلا او مشوره وکړه. غل مور ته ووایي چې ته به داسې کار وکړې چې پټو ته به لاړه شي، هلته به په پټو کې اوښه سریږي، په څه چل هنر به هغې اوښې خوا ته ځان ور ورسئ، په اوښې به د ګټو ګزارونه وکړي، د کلي مخه به ورته ورکړي، او چې کله اوښه په کلي را ننوته نو بیا نور کار زما دی، بیا دې ستا بچي خلاص. په تا څوک د غلې شک هم نه کوي او نه ښځې غلاګانې کوي. د غل مور هم دغسې وکړل، پټو ته لاړه او ډېر په چل هنر یې اوښې ته ځان ور ورسوه، په اوښه باندې د ګټو ګزارونه وکړل. اوښې ته یې د کلي مخه ورکړه او څوکیداران هم ورته ګوري خو د ځان د ویرې ورته غږ نه کوي. اوښې منډه کړه او په کلي ورننوته. چې ننوته هلته ورته غل په کوڅه کې ښه تیار ولاړ و. اوښه یې زر زر کور ته دننه کړه او په کوټه کې یې بنده کړه او بیا بار زر راووتو، زر په منډه بار راووتو. په دې منځ کې د باچا نوکران او چوکیداران چې کوم دی هغه راغلل، د لرې نه چغې ګړو کړه شابه اوښه داسې تلې ده، داسې لړه هغه د لړه هغه د لړه هغه د لړه، بس اوښه پسې سړي ور منډې کړې. چوکیداران ورپسې شول او په کوڅو کوڅو کې وکتل خو اوښه یې پیدا نه کړه. د کورونو لټون یې وکړو خو اوښه چېرته وه؟ اوښه پیدا نه شوه. د غل په کور کې یو ورکوټې شان کنده وه او اوښه یې په هغه کنده کې حلاله کړه او روپۍ یې ترې ښه سنبال کړې. چې روپۍ یې سنبال کړې د مازدیګر نوکران واپس لاړل او باچا ته یې ټوله کیسه تېره کړه چې اوښه رانه په کلي کې ننوتله او ټول کلی مو ورپسې چاڼ کړو، خو ډېر کړاوونو ډېرو کوششونو نه پس اوښه هېڅ پته ونه لګېده. باچا حیران پاتې شو چې دا څنګه غل دی یاره چې په رڼه ورځ غله کېږي او د غل څه پته نه لګي. د باچا د کور سره په خوا کې یو بوډی اوسېده. هغه بوډی راغله او باچا ته ویل چې باچا صاحب ما ښه په حلوا مړه که، بیا د غل معلومول زما کار دی. باچا نوکرانو ته حکم وکړو چې شا به یې اوس په دې ساعت باندې ښه مزېداره او ښه ډېره حلوا تیاره کوي او په بوډۍ یې وخوروئ او ښه یې مړه کوي په حلوا باندې. نوکرانو ورته زر 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 ښه مزېداره حلوا تیاره کړه او بوډۍ ښه په خوند وخوړله. بیا ورته بوډۍ ووایي چې باچا صاحب اوس ته ګوره چې زه درته غل څنګه معلوموم. او د غل په لټون کې روانه شوه او بوډۍ کلي په کلي ګرځي او خلکو ته هم دا خبره کوي چې زوی مې ډېر سخت ناجوړه دی او حکیمانو راته د اوښې غوښه ښودلې ده چې د اوښې غوښه وخوري د بیمارۍ نه به ښه شي. ډېره بېوسي مې ده، د یوې روپۍ وس مې هم نه کېږي. که د چا کور کې د اوښې غوښه وي نو ماله لږه راکئ چې په زوی باندې وخورمه چې بیماری نه ښه شي د خیره سره او جګ جوړ شي. ډېره دوا به درته وکړم. بوډۍ کلي په کلي ګرځي او دا خبرې کوي. اخر دا چې د غل په کلي ورغله، په یو کور ورننوته چې ډېرې زنانه پکې ناستې دي او خپل منځ کې ګپ شپ لګوي. تاوې ماوې شروع کړي دي، د بل سپک او خپله درنوي. د غل مور هم پکې ناسته وه. بوډۍ ورته د مکر په جړه ګوتې پورې کړې چې زوی مې ناجوړه دی او ناجوړه شوی دی او حکیمانو ورته د اوښې غوښه ښودلې ده. که چا کروي داسې نو که زما زوی د اوښې غوښه وخوړه نو جک جوړ به شي او ماله به 200 روپۍ وګټي. زما هېڅ وس نشته، ډېره بېوسي مې ده. که د چا په کور کې د اوښې غوښه وي نو ماله دې ترې لږه غوندې غوښه راکئ. ډېره دعا به ورته کومه. د غل مور ورته په سترګو کې اشاره وکړه چې ته بار لاړه شه، زه درځمه، زموږ په کور کې د اوښې غوښه شته. بوډۍ په چلو د ښځو نه رخصت واخیسته او بهر راووتله. د غل مور هم ورپسې لکه د غل راووته او بوډۍ یې خپل کور ته راوسته چې په کومه کنده کې یې اوښه حلاله کړې وه. بوډۍ ورته د کندې په سر ودرېده او د اوښې تماشه کوي. د غل مور کوټې ته لاړه، چاړې راواخیسته او د اوښې دی ورته ښه پسته غوښه پرې کړه او بوډۍ ته یې ورکړه. ورته وایي چې که بیا درته ضرورت پېښ شو نو بیا هم راشه چې نوره غوښه دله درکړم. د غل مور ډېره دعا وکړه او په زړه کې وایي چې اوس کار وشو د خیره سره د غل کور مې معلوم کړو، سبا به کتې شي. بوډۍ د غل مور نه رخصت واخیسته او ډېره دعا یې ورته وکړه او ترېنه روانه شوه. چې لږ غوندې مزل یې وکړه نو د کلي په کوڅو کې غل په مخه ورغی. بوډۍ ته وایي چې څه کوې بوډۍ او دلته څه پسې راغلی؟ بوډۍ ورته یکدم په ژړا شوه چې یا بچیه زوی مې ډېر سخت ناجوړه شوی دی. حکیمانو راته ویلي دي چې په زوی مې د اوښې غوښه وخوره نو بیماری نه به الله تعالی زر جوړ کړي. بچیه زما خو خپله ډېره بېوسي ده خو د اوښې د اخیستو وس مې نه کېږي. دلته په یو کور کې یوې زنانه د اوښې غوښه راکړه
ډېره دوا مې ورته وکړه. اوس دا غوښه وړمه چې زر زر یې بچي نه پخه کړمه او په بچي یې وخورم چې د بیماری نه ښه شي د خیره سره. غل ورته وی چې بوډایه دی غوښه راته لږه وښیه کم ده. بوډای ورته غوښه ښکاره کړه. غل ورته وی چې راځه راځه په دې غوښه به دې څه کار وشي. چې څنګه ورته بوډایه دی لږه غوښه په دې لږه غوښه به څه وشي، راځه زما سره لاړه شي چې ښه ډېره غوښه دله درکړم چې بیا د راتلو ضرورت پېښ نه شي او ته خو هسې بوډی بیا به څه ځې او راځې چې تا ته کومې زرانه غوښه درکړې ده هغه زما مور ده. او د ځان سره یې بوډی واپس کور ته روانه کړه. خو خدای دې په نیکه واړوه. خو ځکه نه باچا ده چې کور ته دننه شوه بوډی بیا د کندې په سر ودرېده او د اوښې تماشه کوي. بل خوا غل کوټې ته دننه لاړ او چاړه یې راواغسته او بوډی خواله راغی او بوډی یې په چاړه داسې په مضبوط ګزار وکړو چې ښکته کندې ته د اوښې د پاسه پرېوته او مړه شوه. د غل مور ورته رامنډه کړه او غل ته یې کنځلې شروع کړه چې تا دې څه چل وکړو. یو خوا ورته زوی په بیماری پروت دی او بل خوا دې بوډی ووجله. غل ورته وی چې مورې د دې بوډۍ هېڅ څوک نشته، ټول یې درته دروغ ویلي دي، په کور کې یوازې اوسېږي، حلوا یې خوړلې ده، هسې په دروغ یې زوی بیمار کړی دی. د اوښې غوښه یې د دې دپاره غوښته چې د غل کور پې معلوم کړي. که دا بوډۍ یو ځلې دغه ځای نه تللی وې نو د باچا نوکران به راغلي وي او زه به یې ګرفتار کړی وې. بیا د باچا خوښه وه چې په ما یې هر څه کول. وی په دې جارو راشه. په دې منځ کې پوره یوه هفته تېره شوه خو د بوډۍ څه پته ونه لګېد. د باچا سره فکر شو چې دا څنګه غل دی، دوکانونه لوټ کېږي، په بازار کې روپۍ مې خورې کړې هغه ورکې شوې او غل پته ونه لګېده. بوډۍ ورپسې لاړه، د هغې پته ونه لګېده، تر اوسه ګرفتار نه شو. باچا اعلان وکړو چې د شپې به څوک بار نه راوځئ او نه به څوک چاته د کور دروازه خلاصوئ، ځکه چې دا غل زما د کابو نه بهر دی. بل خوا د وزیر لور وه چې په زور کې ډېره طاقتوره وه. هغې دا اعلان وکړو چې زه به نن شپه د کلي نه بهر په پټي کې تنبو لګوم، زه به غل هله نر او بادر وګڼم چې ما له تنبو ته راشي. چې کله د ماسخوتن وخت شو نو غوږ کېږده ورته اوس. غل د کور نه راووته او د کلي په بر سر کې یو هندو اوسېدو چې ډېر مالدار و. په ټول کلي کې د مالدارۍ ډېرې چرچې وې. غل لاړ او د هغه هندو د کور دروازه یې ووهله. هندو دننه آواز وکړه چې څوک یې لکه او څه دپاره راغلی؟ غل ورته ووایي چې د زوی مې په ګېډه کې درد دی، سپیرکی مې لږې پکار دی، سپیرکی. هندو ورته ووایي چې زموږ په کور کې سپیرکی شته خو زه یې تا ته نشم درکولی ځکه چې باچا صاحب دا اډر کړی دی، اعلان یې کړی دی چې د شپې به څوک چاته دروازه نه خلاصوئ. پخوا زمانې کې که ستاسو خیال وړو د کوټو د پاسه به روشندانونه و کوټو کې دننه که نه ده او بهر طرف نه. غل ورته ووایي چې خیر دی دروازه مه خلاصوه، ما له سپیرکی په روشندان کې راکړه. هندو ورته وایي ښه. چې سپیرکی کله په روشندان کې هندو راښکته کړې دی ورته چې لاس لږ نور راښکته کړه. غل ورته لاس کته نیسلی دی او دی ورته وایي چې لاس لږ نور راښکته کړه. چې لږ نور راښکته کړو لاس او چې کله د روشندان د ټول لاس بهر شو غل ورباندې یکدم په توره ګزار وکړو او لاس یې د هندو نه پرې کړو. هندو په کور کې دننه چغې جوړې کړې او چې غل رانه لاس پرې کړو خو توره شپه ده چا هېڅ نشو کولی ځکه چې باچا سلامت اعلان کړو چې د شپې به څوک چاته دروازه نه خلاصوئ او نه به څوک بهر راوځئ. غل ترېنه ښه په مزه روان شو. لار ورته ښه صفا وه، خاموشي وه. غل پکې ښه په مزه بې خوبه بې خطره روان دی او د هندو نه پرې کړی لاس یې ځان سره سنبال کړو. د ځان نه یې څادر تاو کړی دی او مخ نه یې رومال تاو کړی دی چې صرف سترګې ښکارېدې او هغه ځکه چې یو خوا د ژمي موسم او بل خوا چې کوم دی نو دا خیال و چې د وزیر لور ما ونه پېژني. غل په لاره د ځان سره دا سوچ کوي چې پرون د وزیر لور دا اعلان کړی و چې غل ته به هله غل ویم چې زه د کلي نه بهر په پټي کې تنبو لګوم چې ما له تنبو ته راشي. د غل دپاره دا خبره ډېره د افسوس وه او د پیغور خبره. لنډه دا ده چې غل لار بدله کړه، د کلي نه بهر پټو ته ووته او د وزیر د لور تنبو ته ورغی.
د وزیر لور ترې تپوس وکړه چې ته څوک یې؟ غل ورته وویل چې تا دلته د څه دپاره تنبو لګولی دی؟ هغې ورته وویل چې او زما خو د غل د نیولو دپاره تنبو لګولی دی. غل ورته وویل چې هغه غل زه یم، خو د غل نیول د زنانو کار نه دی. غل ورته خپله ټوله کیسه وکړه چې په دې کې په اسمان کې د سحر رڼۍ ښکاره شوه. غل ورته وویل چې زه به اوس لاړ شم. د وزیر لور د غل له لاس نه کلک ونیو چې اوس رانه نشي تللی، اوس خو په لاس راغلی غل، زه چرم نه پرېږدم. بس هغه ورسره ډېر زورونه بورونه شروع کړه. اخره کې د هندو هغه پرې کړی لاس یې وله ورکړو. هغې دا خیال چې لاس مې ترې راوشو کو، په ډېر طاقت کې وه که نه، ډېر غرور به یې کو په خپل طاقت. نو هغې هغه لاس هغې ویګري لاس مې ترې راوشو کو. د وزیر لور په زړه کې ډېره خوشحاله ده چې چلو د نښې دپاره خو مې درنه لاس وویستو. چې کله سپین سهار شو د باچا نوکران راغلل او د وزیر لور نوکرانو ته ټوله کیسه تېره کړه. نوکران لاړه او باچا ته یې خبر ورکړو. باچا فوراً اعلان وکړو چې ټول خلک د خپلو خپلو کورونو نه اوس په دې صحت بهر راوځي چې د چا لاس نه وي هماغه به زما غل وي. چې کله ټول خلک د خپلو کورونو نه بهر راووتو نو د هندو خوار پکې لاس نه و. باچا ورته وی چې هندو ما خو ته ډېر ښه انسان ګڼلې، دا غلاګانې تا کولې. هندو ورته زر په ژړا چې باچا سلامت، باچا سلامت. د ماسخوتن نه راته چا د کور دروازه ووهله او ما ته څه خبر وم، زه ترې څه خبر وم. ما ترې تپوس وکړو چې ته څوک یې او ولې د دروازه وواله. هغه راته ووایي چې د زوی مې په ګېډه کې درد دی، سپیرکی مې پکار دی. ما ترې انکار وکړو چې زه درته دروازه نشم خلاصولی. نو وی خیر دی، د دروازې د پاسه روشندان کې راکړه. ما چې سپیرکی راواغستې او په روشندان کې مې لاس ورښکته کړو. نو چې کله زما ټول لاس روشندان نه بهر شو، غل را باندې په توره ګزار وکړو او لاس یې رانه پرې کړو. باچا صاحب ستا انصاف دی چې ته څه کوې ما سره، چې زما لاس وتلی دی او که په توره کټ شوی دی. باچا چې لاس وکتو واقعي چې په توره پرېک شوی و. د بل ملک باچا ورته پیغور راولېږل چې ته څنګه باچا یې چې دا ستا په ملک کې څه کېږي او ته لا تر اوسه پورې یو غل ګرفتار نه کړو. ستا په ملک کې د عوامو سره کوم ظلم شروع دی چې بادشاهي نشي کولی، بل چا ته یې حواله کړه. باچا په دې پیغور باندې ډېر زیات بېسوره شو، ډېر زیات خفه شو. باچا اعلان وکړو چې اوس د ټول خلک د خپلو کورونو بهر راوځي. چې کله ټول خلک د خپلو کورونو بهر راووتو، باچا ورته بیان شروع کړو چې ما ته د پلاني ملک بادشاه پیغور را لېږلی دی. بادشاه خپلو عوامو ته ډېرې خبرې وکړې. په آخره کې ورته بادشاه ووایي چې زه غل ته دا سوال کوم چې بس دی دومره ډېره وه چې په ملکونو کې مې بدنامي وشوه. غل هم یو اړخ ته غلې غوندې ولاړ و او غلې غوندې ناست و، ولاړ نه و رښتیا. او د بادشاه خبرې ښه په خاموشۍ سره واورېدې. چې باچا کله بیان ختم کړو، ټول خلک خپلو کورونو ته روان شو. غل سیده بازار ته لاړو. هلته په بازار کې د یو لوار دوکان ته ورغی او لوار ته وایي چې ما له 2 د سټیل نه غټ صندوقونه جوړ کړه او ورسره د سټیلو جرندې هم جوړې کړه. لوهار غل ته ووایي چې 2 ورځې پس راشه، صندوقونه به دې تیار وي د خیره سره. 2 ورځې پس چې غل ورغی لوهار ته لاړو، خر یې هم د ځان سره بوتلو. لوهار ته یې روپۍ ورکړې او صندوقونه یې د خر د پاسه کېښودل او د پاسه یې پې څادر واچوي چې چاته پته نه لګي. او په پرده کې کور ته راغی. چې کله د ماسخوتن تیاره خوره شوه، غل د تلو تیارې شروع کړو. د ټول بدن پورې د جامو چیرړې وتړلې ځای په ځای. چیرړې پېژنې که نه ریښې. او د ځان سره یې یو کوتک هم راواغستو، هغه پورې هم چیرړې وتړلې. حالت دا چې د غل ټول بدن چیرړې شو او روان شو. چې کوم باچا ورته پیغور را لېږلی و، بله ورځ ماښام هغه ملک ته ورسېدل. خر یې چېرته پټ په تیاره کې وتړو او صندوقونه یې هم چېرته پټ په تیاره کې کېښودل. د بادشاه د کور دروازه یې ووهله. د بادشاه نوکر راغی، دروازه یې خلاصه کړه. نوکر غل ته وایي چې ته څوک یې؟ غل ورته وایي چې زه پیری یم. په نوکر بېهوشي راغله او په ځمکه راپرېوتو. غل نیغ لاړو او د باچا صاحب کمرې ته ورننوتو. باچا او ښځه یې خپل منځ کې خبرې اترې کولې
چې بادشاهي ښه روانه ده، عوام ډېر خوشحاله دي او دا چل دی او هغه چل دی چې غل ورته په کټ ودرېدو. هغوی چې ورته وکتل دواړه یې واخیستل، د باچا ژبه چې کوم دی نو تړتړی شوه، تت شروع کړو. غل ته وایي چې ته څوک یې؟ غل ورته وایي چې زه پیری یم، پیری، تا پیریانو ته ضرر رسولی دی، د دیوانو بادشاه زه ستاسو پسې رالیږلی یم، اوس دواړه وهلو ته تیار شئ. او کوتک ته یې لاس کو. باچا او ښځې دواړو چغې کړې جوړې کړې چې نه 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 موږ له ګزار را نه کړي، موږ له ګزار را نه کړي. ګورې غل ورته وایي چې بیا ووایئ چې زه څوک یم. چې غل به ورته کوتک په لاس راوچت کو، باچا او ښځې به بیا چغې کړې چې ګزار ونه کړي، ګزار ونه کړي، ګوره ګزار ونه کړي. او غل ته به مینتونه شروع کړل. غل ورته وایي چې داسې کار به وکړو چې زما سره دواړه تیار شئ چې زه به د دیوانو بادشاه ته بوځم، هغه ته به تاسو زاري او منت وکئ، کیدی شي چې معافي درته وکړي. باچا او ښځې دواړو ورسره دا خبره ومنله چې بلکل زه د سره، او د محل نه ورسره راکوز شول او دواړه یې په بیل بیل صندوق کې بند کړل. جرندې ورپسې هم هغه د سټیلو هغه ووالې، صندوق کې د خر د پاسه کېښود، صندوقونه یې د خر د پاسه کېښودل او روان شول. چې بله ورځ کېده نو خپل ملک ته راورسېدل. دواړه صندوقونه یې د شپې د بادشاه دربار لاندې د خر نه کوز کړل او په خپله په خر راسور شو او کور ته راغی. چې کله سهار شو د باچا نوکران راغلل چې ویې کتل دوه صندوقونه د باچا د دربار لاندې پراته دي او جرندې ورته لګېدلي دي. نوکران فوراً بادشاه ته خبر وکړو چې باچا سلامت. باچا چې راغی باچا سلامت صندوقونه وکتل، د حکم یې وکړو چې دواړه صندوقونه دې مات کړی شي. خلکو ډېر کوششونه وکړل، وزیرانو، پوځیانو، هر چا. صندوقونو تالې کله ماتې دي، خو د سټیلو وې. اخر ورته غل رامخکې شي، یار شاخوا شئ سړیه، دا ستاسو کار نه دی. بادشاه ته وایي چې باچا سلامت دوکانونه ما لوټ کړي دي، روپۍ هم په بازار کې ما پټې کړي دي، اوښه هم ما پټه کړې ده، بوډۍ هم ما وژلې ده، د هندو نه هم لاس ما پرې کړی دی، د وزیر لور ته هم زه ورغلی وم. خو چې کله تا ته هغه د بل ملک باچا پیغور را ولېږلو، په هغې پیغور مې ډېر زړه درد وکړو. او بیا یې جرنده خلاصه کړه او بادشاه ته یې وویل چې باچا سلامت دا مې ستا په هغه پیغور غیرت کړی دی. ښځه او خاوند مې درته دواړه راوستل، جرندې یې خلاصې کړې. ښځه او خاوند دواړه د بیل بیل صندوق نه راووتل. باچا ورته ووایي چې تا خو ما ته پیغور را کړی و چې ته یو غل نشي ګرفتارولی، ته خو یې سره د ښځې دلته ژوندی راوستی. بادشاه چې کله دوی ولیدل او صندوقونو نه راووتل، نو د دې ملک بادشاه ورته ووایي چې تا خو ما ته پیغور را کړی و چې ته یو غل نشي ګرفتارولی، ته خو یې دلته سره د ښځې ژوندی جاړن راوستی. باچا ډېر زیات ملامته شو. ښځې او خاوند دواړو د باچا نه معافي وغوښته او باچا هم یو څو ورځې ښه خدمت وکړو او بیا یې نوکران ورسره کړل. بادشاه او ښځه یې دواړه ښه په خوشحالۍ رخصت کړل. بل خوا چې کوم دی نو باچا غل راوغوښتو، ټول وزیران هم ورسره ګیر چاپېره ناست دي. بادشاه غل ته ووایي چې تا په ما ننګ وکړو او په ما دې غیرت وکړو، بادشاهي دې مبارک شه. بادشاه اعلان وکړو چې د بادشاهۍ نه کوز شوم او غل ته یې د خپل پلار تخت چې کوم دی نو هغه حواله کو. ګرانو قدرمنو اورېدونکو، د ریډیو وطن ډېرو خوږو درنو اورېدونکو د FM 90.8 راځئ چې واخلو یو وړه شانتې دمه. د دمې نه پس بیا راځم ستاسو په درانه خدمت کې ستاسو نیغ په نیغه کالونه په 0935151221 یعنې 0937551221 باندې نیغ په نیغه ستاسو کالونه، ستاسو مینې، ستاسو محبتونه شاملو د دې وړې شان دمې نه پس. تر هغه دمه پورې چېرته هم د خپل وطن ریډیو FM 90.8 او خپل کوربه سعید عادل سره اوسئ. خپرونه د قیصه به درته وایم.